أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم آیات نمبر 130 نمبر آیات تے صورت آل عمران سلورم سپارہ. یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې یقین مو کړی دی ایمان مو روړی دی لا تأکلوا الربا تاسو مخورئ سود اضعافا مضاعفا دو چنده مضاعفا دو چنده کړی شوی چونکې سود وی یو په ډبل باندې یو په ترپل باندې نو ځکه اضعافا مضاعفا ورته راغی. واتقوا الله او ویریږئ د الله تعالی نه لعلکم تفلحون د دې دپاره چې تاسې کامیاب شئ. واتقوا النار التي او یریږئ د هغې اور نه اعدت چې تیار شوی دی للکافرین د کافرو دپاره. واطیعوا الله او خبره امنئ د الله تبارک وتعالی والرسول او د رسول الله علیه الصلاة والسلام لعلکم د دې دپاره چې تاسو باندې ترحمون رحم وکړی شي. نو سود هغه ناکاره عمل دی چې الله تبارک وتعالی مخکې آیاتو کې اعلان جنگ ورکړی سودخوارو ته. ګوره دا سودخواره ډېر زیات شوي دي. څوک د ټیرو په نامه سود کوي، څوک د بچو په نامه سود کوي چې دا بچی مې در پسې در واچولو، څوک وایي چې دا پرافټ دی، څوک ورته څه وایي، څوک ورته څه وایي، څوک ورته خرچه وایي، څوک ورته اضافي کرې مرې وایي چې را کریم لګېدلې ده او خرچه مې در پسې شوې ده. بس په خپل قرض باندې زیاتي روپۍ اخیستل دا سود دی. که هغه له ته هره نامه ورکې خو شریعت له ده سود نامه ورکړې ده. ډېر خلک شی په دې کې مبتلا دي او ډېر سودخوارو متعلق خو نبی علیه السلام چې کوم ارشاد دی هغه دا دی چې په سودخور چې دی د سود یو درهم خوړل لکه اویا من اویا وارې مور سره زنا کوي د دې نه بدتر دی. دومره لویه ګناه ده. او قرآن پاک فرمایي چې سودخور به په ورځ د قیامت د قبر نه داسې راپاڅي لکه لیونی. نو دا ډېرې سختې خبرې، ډېر احتیاط پکار دی. دا مال حال د هر چا خوښ دی خو کوشش دا کوئ چې سودخوري حرام خوري دا نه دو پکار. رب العزال د موږ تاسو له په دین باندې پویه راکړي. صدق الله العظیم.